بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا سبق بدن سبا ورم کا ان شاء الله زور سبق نه نه سبانی سبق سر باورم. نو دا قبر مبارک منګه باس کړو چې قبر دا عذاب کافرانو ته، ټول کافرانو ته او بعض مؤمنانو ته، او دغه شانتي د نکیر او منکر سوال کول دا ثابت دي. او د دې لپاره درې حدیثونه او درې آیتونه دا موږ بدلیل کوي. معتزله او روافض هغه قبر عذاب او دا نه مني. نن سبق کې او ته جوابونه چنده ورکړل شو کوم. نن سبق کې د باس بعد الموت خبره کوي. باس بعد الموت دي ته وایي چې کله دا ټول انسانان مړ شي، نو د دې نه بعد چې کله حضرت اسرافیل علیه السلام شپېلې وهلي، نو دا اسرافیل علیه السلام د شپېلې نه وروسته به دا ټول خلق به د خپل قبرونو نه راپاسي به د ټول نه اول به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا به د قبر نه راپاسي. بیا به د هغې ملګري یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق نو هغه بیا دغه شان د جنت البقیع والا، بیا جنت المعلا والا، دا دې په ترتیب باندې بلا خلق راپاسي به او ټول جنن دا به الله تعالی دربار ته بزي د حساب کتاب د پاره شام میدان ته میدان په شام کې لګیدل. نو دا حق دی. پوه شوې د زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې څومره انسانان مړه شي نو دوی به دوباره الله تعالی دې دا بیا را پیدا کوي به. او په دې خبره باندې په قران مجید کې ډېر شی دلایل راغلي دي، لکه یو ثم انکم یوم القیامه تبعثون، د قیامت په باندې به تاسو دوباره راپورته کولای کېږئ. بل ابی ابن خلف کافرو داغه زمانه خبر کړو، نن سبا هم دا خلک دا خبره کوي وای چې سړی لګره ریزه شو ما ولیدو چې هغه په دماغه کول وته دې بل الله پاک څنګه ژوند کوي، او ما ولیدو چې دی ور وستی کو او دی یره شو نو دی به څنګه ور چې دا څنګه الله پاک را پیدا کوي. نو دغه شان دي د مکه کافرو مشرکو ابی ابن خلف هغه دا راوستل اډو کوي، هغه اډو کې راوستو رنج کو وکي ولوګو پیغمبر سلام مخدای والو دو په مې یحل عظام و يرمي دا ډوګه بسوک ژوند کوي دا ختم شوی دي. الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی راځي لکه چقول چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایا یحییها الذی انشأها اول مره، چې تا دا به هغه ذات پیدا کوي کوم چې پاول ځل باندې پیدا کړی. پاول ځل باندې عام طور باندې پیدا کول ګران وي، چې الله پاول ځل باندې پیدا کړی دي نو لکه په دویم ځل باندې نشي پیدا کولای. عام طور باندې خلقو ته دا ګرانی الله پاک ته اول او اخر یو شان دي. بل درې باس بعد الموت ته پر ټول خلق عمرې کل شیء هالک الا وجهه، هر څه به ختمي کې مرګ په پارڅ باندې راځي، او کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. او الله تعالی فرمایي کما بدأنا اول خلق نعيده، څنګه موږ په اول ځل باندې پیدا کړی دغه شان دی بیا دوباره پیدا کوو. نور هم ډېر شي آیاتونه او حدیثونه دي چې باس بعد الموت دا ثابت دی. فلسفه دا انکار کوي. فلسفه وایي کنه چې لکه دا دغه نشته دی، باس بعد الموت نشته دی. ولې ځکه دی وایي چې کله یو انسان مړ شي او د په دغه حال کې نه پاتې کېږي، په دغه حال کې نه پاتې کېږي، مطلب دا کنه کده یا خو جو هندو د جدای وسیږي یا ورته گزار شي جو هغه اور والا هغه وسیږي جو خبره ختم شي ریزه شي ایره شي سمندر ته وګورئ جو رمیان خوراک شي. دغه شان ته په قبر کې پروت دی، نو په قبر کې خدای عمر له صحیح سلامت نه وي، خو دا وجود ریږي ا در دې پورې چې دا بس خاوري شي، دا وجود خاوري شي، نو دا معدوم شي. څه شي معدوم یعنی نشي، او اعاده د معدوم ناروا ده. اعاده د معدوم چې دا ممتنع ده، اعاده د معدوم سره ممتنع ده. دی نو چې باس بعد الموت نشته نه موږ وایو دلیل، نو دلیل خو نشته، خو دغه دلیل چې معدوم څه شي نه نشي کېږي نشي را پیدا کېږي. دا دلیل چې نه ستا صحیح نه دی، ځکه دا دلیل صحیح نه دی چې یو خدا ده چې زموږ په دې خبره باندې یقین دی او زموږ عقیده ده چې الله تعالی چې کله د انسانان مړږي نو دا به الله تعالی د قبرونو نه به د دوی په اجزای اصلیه سره به راجمع کوي. پس سره به راجمع کوي په اجزای اصلیه. اجزای اصلیه څه شی دی؟ نو په دې څو اقوال دي. اجزای اصلیه یو خدا مطلب ته پرې کې چې د دې هغه د انسان هغه وجود دی کم چې د
دغه په کله د پیدایش په وخت کې لکه پیدایش په وخت کې چې د کوم لاسونه کوم خو اقا دا ورستو چې کوم غټ شوی دی په خوراک باندې نو دغه دینه نه مراد یا د اجزای اصلیونه مراد دا ټول انسانان اول د ارواح په شکل کې د روحونو په شکل کې ها د روحونو په شکل کې الله تعالی ته وعده واغستله چې الستو بربکم چې تاسو رب نه مانو قالو بلا شهیدنا موږ بری باندې کوو ته موږ ربي نه دینه مراد وای د اجزای اصلیونه مراد هغه ذرات دي یا هغه منی ته مراد ده د کم منی نه چې دا انسان جندا جوړ شوی دی په دې باندې الله پاک دا راځي خو شو به باندې نو وای اعاده معدوم دا ممتنع ده او کدی ته معدوم و کنه ورته دا الله تعالی دا انسان چې را واپس کوي نه دا الله تعالی چې دا دوباره انسان پیدا کوي نه دا په جميع هغه اجزای اصلیه سره به را واپس کوي پس سره به را واپس کوي اجزای اصلیه او اجزای اصلیه سری هغه واړه ذرات کم چې دا عادي السو په کاغذ شو او هغه نه دي ختم شي موجود دي لکه پوه شو به معنی یا به الله تعالی ودا انسان دا په حق صورت باندې په حق ځکه به پیدا کوي کم چې لګا دی لول د پیدایش په وخت کې د پیدایش په وخت کې دا کم لاسونه کم خو اقت مراد دي لکه پوه شو او بل دا کنه چې لکه دی وای چې دا اعاده معدوم نو پکار چې تعالی اول له اوسیس اعاده معدوم چې دا خو جایز ده الله تعالی فرمای وکنتم امواتا تاسو معدوم وای نه وای مړه وای تاسو نشوي فاحیاکم الله پاک تاسو وکړي ژوند کړلې نو په اول ځل باندې د یو سیس پیدایش دا ګران وي په اول ځل باندې یو سیس تخلیق دا ګران وي لکه دا خختو پټي چي یا دا واورې دا بلاکونه چي نو دې لپاره بلاول کې دا ډاله جوړول ګراني چې کله دوه سانچاو ډاله جوړ کړل بس بیا غواړي دا خټي ولي او بور ته ولي چې دا وبچ ورته ولي دا غي نه دغه جوړيږي واري جوړيږي بلاکونه جوړيږي او چې خټي ولي دغه دا اور بس بلې دا غي نه خخته جوړيږي نو په اول ځل باندې پیدائش ګران دي دا اول ځل پیدائش بني او دوباره پیدا عام طور باندې خلکو ته لګي خلکو ته اول ځل پیدائش ګراني او دویم ځل باندې پیدائش صحیح آسان الله پاک د غدوانه یو شان دي الله پاک د خدا نشته چیرې دا اول او دا اخر دی هو الاول والاخر والظاهر والباطن الله تعالی د خو اس ګرانوم نشته خو د مخلوق په نسبت باندې هغه پوه شو به باندې اوس په دې سره یو اعتراض دی هغه اعتراض د فشو دا زه پور وای به زما کړه وې وعلم لو خدا خبره کوي کنه چې لکه دا قبر دا خبرې په کولی پرې مینس کې ذکر کړی نو علم انه لما كان احوال القبر شکلو احوال القبر مما هو متوسط بين امور الدنيا والاخره د دنیا او د اخر د کارونو په مینس کې لکه مخکې د دنیاوی خبرې وي ورسره د اخرت خبرې په مینس کې په قبر ده نو افردها به ذکر دا جدا ذکر کړل او ثم اشتغل ببيان حقيقه الحشر بیا مشغول شو مصنف رحمت الله علیه په بیان د حقیقت چې دا سونه حق دي صاحب دي الحشر ان دوباره راپورته کېدل جمع کېدل وتفاصيل ما يتعلق بالامور الاخره او تفاصيل هغه کوم چې متعلق د اخرت امور سره او دلیل کله او د ټولو دلیل لاله چې انها امور ممکنه الخبر اخبر بها الصادق چې دا امور ممکنه دي یعنی ممکن دي دا ټول کارونه او د دې خبر ورکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صادق ذات دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام خبر ورکړه د جمعه ایمنو هغه قبل څه دلیل پکې نه جو دغه دلیل پوره دی چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی وصرح ونطق بالكتاب والسنه فتكون ثابته وصرح بحقيقه كل منها تحقيقا وتاكيدا واعتناء بشانه ويدل کې دا هر یو سره لیکلي دي چې ول باس حق والسؤال حق او دا شان واستبرش والجنه حق والحق والنار حق والصراط حق ودا هر یو سره د حقیقت د قید لګول لري د وجه د تحقیق او د تاکید او دلیل مهتم بشان کې دوه وجنه والبعث باس بعد الموت ته وي و اي بعث الله تعالى الموت چې راپور دغه الله پاک دا ټول مړي من القبور قبرنا باي يجمع اجزاءهم الاصليه چې څنګه راجمه کوي اجزاء اصليه به راجمه کوي او اجزاء اصليه څه ته ویل کېږي دا ما تاسو ته وي چې هغه منی نه کوم چې انسانو د یاغه ذراتي د کوم نه چې دا وعده د الله سبحانه شوی دا یا هغه وجود د انسان د کوم چې د پیدائش په وخت کې ويعيد الارواح روحنا ورته واپس کوي حق اندسري حق دی ولي حق دی ځکه چې الله تعالی دا قول ثم انكم يوم القيامه تبعثون تاسو به د قیامت په باندې بشکره پورته کړل شي وقوله تعالى قل يحييها الذي انشا اول مره دا کافر په جواب کې الله تعالی فرمایلی ابي ابن خلف
الى غیر ذلك ونورهم دي من النصوص القاطعه الناطقه بعشر الاساد چې هغه نصوص یقیني دي او هغه دا خبرداري ورکړي د 10 الاساد لکه ما تاسو کل شيء هالك الا وجهه كما بدانا اول خلق نعيد وغيرها وانكر الفلاسفه فلسفه انکار کړی دی بناء بری باندې على امتناع اعاده المعدوم او چې معدوم دي معدوم دي اعاده د معدوم اعاده ممتنع ده د معدوم اعاده سره او چې کله انسان چې نه مړ شي نو د ریزه شي د خو خاوري هيري شي د په ور کې وسوځول شي د هير شي د وبشي نو د باغ معدوم شو او د معدوم اعاده انده ممتنع ده بعینه هو او وهو او دوی دا امتناع د اعاده معدوم کوي نو انه لا دلیل لهم عليه د دوی د پرې خبره باندې دوی پر څه دلیل نشته یعتد به چې داغي سره شمار وکړل شي یا داغي سره الیاز وکړل شي غیر مضرن بالمقصود او دا په زموږ په مقصود کې چې موږ باس بعد الموت حق ده نو بری کې دا ضرور نه رسي ولې لئن مرادنا ذکر مراد ده ان الله تعالی یجمع الاجزاء الاصليه للانسان چې الله تعالی جمع کوي بل انسان لپاره اجزاء اصليه ويعيد روحه اليه او روح ورته واپس کوي سواء سمي ذلك اعاده المعدوم بعينه او لم يسمى برابر خبره راکړي ته اعاده معدوم بعينه نو ورکه او کنه ورکه ورته یعنی بنوم کې څه شي نشته ده کته ورته ارته خدا قصيبه کیږي وبهذا يسقط ما قيل وما قالوا دسي کنه بدی کې اعتراض دراغي جواب ورکړي ما ته وګورئ و یو انسان ولګي دوبل انسان یو خړو سړی خور دی یا یو سروې دی هغه انسان وخړو وې به نه معنی لکه دا نثار ولګي دا بس وخړو دا سړی خور دی نثار دی دا سړی خور دی وس دی وخړو کنه دا بس وخړو نو وس دا عباس سره ژوند کیږي نو دا بځوانه په یو ځای برا ژوند کیږي کنه مطلب دا چې دا برا ژوند کیږي دغه پر خېټه کې او کنه دینه موجوده نو بخېټه کې غونه کې محل دی دغه د دوه سره تعلق دی خو یا پيو کې نو دل کې دا ده کنه چې دا انسان دا سر مرده وي نثار چې نو دې چې کله را واپس کیږي دې چې کله دوباره را پورته کیږي نو دې خو دوباره چې را پورته کیږي نه لري عباس بو سر را پورته کیږي نه دا عباس خو ته په خېټه کې کنه نو ته و پیروي چې عباس بو سر را پورته کیږي نو عباس بسنګ را پورته کیږي دا خو هیڅ یو دی او را پورته کیږي څو کسان دوا دا هم عالی او دوی وایي که او سره نه را پورته کیږي نو دا اجزا څه شولو مطلب دی خو چې د اوخړو کنه نو د بدن حصہ جوړه شوله او هغه حصہ د نه بګموټ کې بیا ترې د وړو بولو د لوی بولو په شکل کې نه نتل نو دې څنګه را پیدا کیږي دوباره لکه پوه شو به باندې نو موږ جواب ورکو چې دا انسان چې الله تعالی را پیدا کوي نو دا باغه اجزای اصلي سره را پیدا کوي او اجزای اصلي دا غ منی د کوم منی نه چې جوړ شوی دی یا دا غ ذرات دي د نو هغه ذرات خود نه دي غوړلي دغه هغه کم فاضل څه زونه دي یا دا وجود چې کم د پیدائش پوکو نه قائم دی خدا نور چې کوم دا وجود د په خوراک په ذریعہ سره غړ شو نو هغه د وجود حصہ چې دا جوړ شوی دا نه فضلات جوړ شوی دي هغه پوه شو به نه معنی نو وبهذا يسقط ما قالوا بديسر ساقط شو هغه چې فلسفه ویلي چې انه لو اكل انسان کته انسان ولګي بل انسان وغړو بحيث صار جزءا منه او دا معقول انسان دا د اکل جزء جوړ شو فتلك الاجزاء اما ان تعاد فيهما نو دا اجزاء یغبا د معاد کیږي په دې دوانو کې بجما وهو محال او دا سری محالي او في احد ما يو په دوانو کې په یو کې نو فلا يكون الاخر معادا بجميع اجزائه نو دا په دې کې هر یو او ترنه بلنا معاد شو پټول اجزاء سره هغه پټول اجزاء سره نه شو کنه ځکه سات ځا خو دنه تدې کنه هغه پوېږي بلګي نو ذلك لان المعاد واذا سقوط ومنغه څه کړه لګنه چې لان المعاد انما هو الاجزاء الاصليه چې معاد مراد منغه اجزاء اصليه دي الباقيه من اول العمر الى اخره چې هغه اول عمر د اخره پوری والاجزاء الماكوله كما ذات تقول شيء دي افضل في الاكل باكل کې لا اصليه اصلي نه دي لکه پوه شو به معنی هغه اصلي خو د خړلې نه دي او کوم چې خړلې دي هغه سری فضلات دي لکه پوه شو به معنی اوس دی وای کنه چې دا غولګه قول په تناسخ باندې قول دی تناسخ دی ته وای باس بعد الموت دا کافر وای دا فلسفه چې موږ باس بعد الموت نه منو ځکه باس بعد الموت نه منو چې دا په دې سره تناسخ لازميږي تناسخ د ټولو په نسبت دا څه سره کلاس دی رحمت الله مولوی او پنځه منټه په وارته ولاړی کنه زه دا خبره مونږ خبره ده
لکه زمونږ خو په دې خبره باندې یقین دی مونږ په حدیث کې دا اورېدلی دي چې جنتی به الله تعالی په جنت کې دی به لکه دی به امرد او اجرت به اجرت معنا دا ده چې لکه په ده باندې به غیر ضروري وخت نه او امرد معنا دا ده چې ګیره میره دا به نه ځوان به او دا دا چې لکه جهنمی د یو غاغ په د جهنمی چې دا به لکه د اوهد د غرام رہی نو ګوره الله پاک چې دی مړ کړی دی دا انسان چې مړ شوی دی نو د یو غاغ د جهنم د اوهد د غرام رده کله چې مړ کېدو نه دی که نه او دغه شان دی یو جنتی دی نو دی چې دلته مړ کېږي په دنیا کې نو د دې ګیره شته که نه د ده بریتونه شته که نه د ده په وجود نور ویښته شته که نه هلته خو نشته دی په جنت کې خو به نه او دا قول د تناسخ ته تناسخ دی د ویل کېږي لکه د کافرانو د عقیده د هندوانو چې لکه کله یو انسان مړ شي او د دې دا انسان به یا حرامي او یا به د حلالي وي صحیح وي که نیک انسانو نو د ده دا روح چې دا صحیح شي ته منتقل کېږي او دا د دویم جنم دی هغه د اوو جنمونو قایل دي چې دا روح دا ګرځي دا خسړی ته ځي صحیح ساروي ته ځي او کم چې لکه دغه کنه خراب سړی نو داغه دا روح د دغه ته ځي خراب سړی ته ځي یا زناور ته ځي سپی ته ځي خنزیر ته ځي نو دا تناسخ دا قول دی دا خو ممتنع څه کوي چې لکه کدا ته اومنه نو بیا ولګره انسان ته بدل عمل بدله په دنیا کې ملويږي اخر په بیا خو کافر خو اخر ملي نو چې دا روح بیا راو بس کیږي نو دغه شان دا خو چې ته باز بعد الموت اومنه نو دا په تناسخ باندې قول شو ځکه چې لکه کم سیستم مرشو د نار پیدا نه شو خو روح بل ته منتقل شو کنه په یوه باندې باندې دغه کم چې مرشو دا هغه ګیره ده کم چې مرشو دا هغه په وجود باندې نور وختري او جنتی په وخت نه دي نو دا هغه دی بل جدا نه شول په شو باندې نو وایي جواب ده چې قول د تناسخ به هله وي چې کله موږ ویلې وي چې دا انسان او کم چې جنت ته ځي یا جهنم ته ځي هغه انسان دی بل جدا جدا دي لکه څنګه چې د کافرانو وي هندوانو لکه ما ته ګوره د بار څه ګوري ته چې څنګه چې کافر وای چې دا انسان خره نو دنه به د اساس اوزي نو دا به بل انسان د دنیا ته ورشي یا ته او دلته کې هغه انسانان وای او دلته کې چې موږ وایو دا انسان یو دی هغه ستر ورته الله پاک راو بس کوي لکه پوه شوي بل انسان ته د روح نه ځي فإن قيل كتدول هذا قول بتناسخ دا قول شو بتناسخ باندې تناسخ به جنو لأن البدن الثاني ليس هو الأول ذكر فهم بدن چې دا اول نه لما ورد في الحديث من أن أهل الجنة أهل الجنة جرد مرد جرد أجرت جمالا او هغه چې هغه بدن باندې صرف د زینت وختي زیاتی ګړي وخت بینه او مرد امرت جمالا او دا ویلګي هغه ته چې هغه ګیره میري نه وان الجهنمي او بشک جهنمي زرسه مثل احد چې دا یو غاخ داړه جندا به سمري ومنها هنا قال من قال دي من بالله وجل جماع من مذهب الا ولد تناسخ فيها عقيده راسخ چې نشته د هیڅ یو مذهب مگر پای کې تناسخ غو مضبوطه عقیده موجوده ده قدیم عقیده ودا جلال الدین رومي ویلي دي ولکه دا خبره داغه چې نه په دې نیت باندې نه کړي بلکې هغه دا ویلي دي چې خلق لکه په دې خبرو کې دونه خدي دي چې اصل خبر نه انکار کړي دي نو قلنا موږ ورته انما يلزم التناسخ و بدیګه بلازمي تناسخ کله به لازمي علو به لازمي لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الاجزاء الاصليه چې دا دویم بدن دا نه پیدا کړل شي د اجزاء اصليونه د بدن اول لپاره وان لکه پوه شو به معنی وان سمي مثل ذلك تناسخا اگر چې د نانو مرکل شوی د تناسخ هو کان نزان في مجرد الاسم دا صرف په نوم کې چې دا دغه لکه دې تمنګ دغه نه وای تناسخ ورته نه وای ولا دلیل او نشته دلیل على استحاله اعاده الروح د روح د واپس کېدو دا محال کېدل الى مثل هذا البدن دی بدن ته یعنی په دې خبره باندې دلیل نشته چې دغه بدن ته د روح چې نه شي واپس کړي بل ادله قائمه على حقيقته بلکې دلایل قائم دي په حقیقت باندې برابر خبره سميه تناسخا اولا دلیل تر تناسخ نو ورکه کنه ورکه ولا لکه پوه شو به باندې پوه شو زي